ځکه یې نه پرېښودي خوراک ته یې نه پرېږدي څونه مو ځای کېږي چې تاسو څه کړو نن موږ په دې راغونډ شو چې موږ چغه وباسو او اعلان جهاد کوو اول به زه انشاءالله جهاد ته ځم ټول ورځ الله دا موږ راغونډ انشاءالله جهاد ته ځم وځي دا ده چې زموږ ارمان به ارمان جنګ نه کوو نه جنګ غواړو نه وینه تویو نه فساد کوو خو زموږ ارمان دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 1400 کال مخکې ارشاد مبارک دی او د هغه خبره د الله خبره وي چې مسلمانان به د هندوستان سره جنګېږي د مسلمانان به د هندوستان سره جنګېږي او جنګ به څوک ګټي مسلمان دی ګټي نن موږ هغه ارمان پوره شو مودي واوره دا زموږ ارمان دی او الله چې زه جم دی یم او دا نوجوانان یو مسلمان جم دی چې خدای پاکه مرګ حق دی د ګیډې درمل راځي د اکسیډنټ راځي په تبه راځي په کینسر راځي خدای زموږ مرګ دی پاکه موږ لکه مرګ راکړې د جهاد او د شهادت مرګ دا د شهادت مرګ راکړې او دا خبره سیاسي نه کوم دا خبره دنیایي نه کوم ځکه الله پاک ته د زړونو یو حصه معلومه ده چې ستا په ډکې څه دي په خوله باندې څه دي زه درته د زړه نه د خپل جنون نه د خپل ایمان نه یم که نه د جهاد شروع شو ولې راپسې کېږي انشاءالله انشاءالله تعالی مودي دا خبره واوره چې د اسمبلۍ ممبران په دې ګډوډو د دنیا پروا نه ساتي نو نوجوانان شته علما شته په اسلام مین خلک شته خویندې شته چړي والا شته سر به دله وکړي د هندو سر به ورک شي د هندو مذهب به ختم شي هندو مذهب به ختم شي دا هغه جنګ نه دی هندو مذهب په دنیا نه میټاو شي مسلمانان نشي میټاوی دی څوک دا خو وایي شي چې یو انګریز هندو شوی دی څوک وایي شي الحمدلله څومره انګریزان مسلمانان کېږي څومره څه کم 2 اربه مسلمانان په دنیا کې اوسېږي دا به هغه جنګ وي چې هندوستان به هم تباه برباد شي پاکستان خو هندو نسل به د دنیا نه ختم شي زموږ خو خوشحالي ده زموږ د مؤمن دپاره د مسلمان دپاره خو دنیا جیل دی دا خو مرداره ده زموږ خو آخرت ژوند دی زموږ اصل ژوند خو هلته تېرېږي او زموږ خو د جهاد مرګ محبوبه ده موږ پرې مین یو او په خپله محبوبه باندې کله سر ورکوئ په خپل جنون سره سر ورکوئ نو زه ورته دنیا ته نن موږ چې راغونډ شو میسج رسوو څنګه چې عمران خان ریکویسټ وکړو زموږ ایم صاحب وویل هغو سبا د جمعې ورځ دا و میټینګ راوخته خو یوازې په میټینګ کار نه کېږي کویک فیصله کول پکار دي که نه دنیا به تباه برباد شي کویک فیصله پکار ده او مودي واوره که تاسو په اربه وئ انشاءالله تعالی زموږ یو پروستا یو ارب چې دی مقابله نشي کولی ولې نشي کولی دا یې کروڑ کسان به هر سړی چلوني جذباتي وئ چې زه مرمه او ستا یو ارب کسان به تښتي په کوټونو کې به ننوځي ستا سره یې ټمپم دی زموږ سره هم دی او دا به هغه جنګ نه وي چې کوم په جاپان کې هغه 4000 د هغې کیپیسټي وه او د دې به 75000 ګناه سیوای لکه مقصد دا دی چې هغې یو ښار تباه کړی دا 75000 ښارونه تباه کوي چې تباه کوي ما ته بیا هم وایم په اخره کې چې زمونږ د خپل ژوند سره مینه نشته زمونږ آخرت دی زمونږ مزې په آخرت کې دي زمونږ جنتونه زمونږ ته الله ته تله زمونږ جنون زمونږ جذبات د ایمان جذبه ده څنګه چې صحابه جنګېدلي انشاءالله تعالی دا به زمونږ خوشقسمتوب وي دا به موږ باندې الله رحم وي چې موږ په جهاد کې شهید شو دا به په الله رحم وي خصوصي رحم دی موږ یېرېدو ولا نه هغه خلک به یېرېږي چې څوک بېمان دی څوک مسلمان دی ایماندار د ورته نه یېرېږي یېرېږي نن خو تاسو دلته راغونډ شوي